دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ملک نوشاد صاحب درخواست کومه چې هغه راشي او دې مجمع ته مخاطب شي او څه اصلاحي دي موږ دې کولو چې دا کوم ماحول جوړیږي دا بچي دي موږ چې کوم په دغه باندې روان دي چې دوی ته څه نصیحت آموز خبرې مو شي او دا کلی د امن په بنیاد باندې راشي او د وسلې نه نفرت وکړی شي، تعلیم سره محبت وکړی شي او انسانیت ځان کې پیدا کړي او د وسلې نه کم از کم د دې نه نفرت وشي. منۍ جیسی بری لعنت نه چھٹکارا ورته حاصله شوې ده. یقین وکړئ چې یو متل ده چې انسان ته خدای په قهر شي نو په دشمنۍ واړوي، نو چې میږي ته خدای په قهر شي نو وزرې وله ورکړي خو چاواک اوچت شي مارغه راشي ویې خوري. دشمنۍ کې هېڅ ګټې کور نشته، دا سوده تاوان ده، دې کې ډېر جاني مالي سره د بې عزتو هېڅ ګټه پکې نشته، هېڅ ګټه پکې نشته. خو د افسوس خبره دا ده چې زموږ په کلي کې اکثر واقعات او جګړې دشمنۍ چې دي نو د دو بنیاد داسې خاص نه وي، د معمولي خبرو نه شروع شي او هغه قتل و غارت ته لاړ شي او د قتل و غارت وشي او د هغې نه پس بیا هم دې جرګې ته کښېني او دا جرګه ومني او مطلب چې حقوق یې مني خو میندې خویندې وروڼه بچي دا ښه وجړوي نو بیا کښېني. و د خدای بندګانو چې دا وروسته کښېني د دومره نقصان نه پس نو مخکې دا مشران ومنئ که نه چې دا وروسته یې منئ او کښېنوئ نو مخکې ومنئ که نه نو دا میندې خویندې دا خو مو په تکلیف نه وي، تاوانونه مو نه کېږي، نقصانات مو نه کېږي، مطلب دې نه خو مو خلاص وئ که نه. مونږ او تاسو چې دلته راجمع شوي یو انتهایی په یو لوی کار خیر کې راجمع شوي یو. دا دومره لوی کار خیر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي شریف کې و، خبر ورته راغی د مانځه ټایم و، څادر مبارک یې غوړولې او جمعې ته ودرېدو. خبر راغی ورته وی د قبا مسجد والا کم خلک چې هلته تللي دي مسجد قبا به یې لیدلی وي، ورته وی مسجد قبا اهل قبا په خپل مابین کې جنګ وکړو حتی چې یو بل یې په کاڼو یعنې په ګټو باندې یو بل وویشتل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې خبر شو صحابو ته وی رضی ډېر اهم کار رپېښ شو، خپل صادر مبارک یې راغونډ کړو، وی رضی د مازدیګر مونځ به قبا ته ورسو، مونځ به هلته وکړو خو چې د مانځه نه مخکې د خلکو له اصلاح کوڅونه ونه وي. دا دومره لوی کار خیر د عزتمندو د دوو مسلمانانو کور جوړول. الحمدلله دا اصلاح وشوه په خیر عافیت سره. دې کې دوه کسانو فوتګیري شوي، یو زخمي و او ښه په محبت سره د الله په قرآن باندې وشوه، ټول خلک پرې راځي. ما خواسته چې اصلاح خپلو مقتدیانو لا کوي، خلکو لا کوي، ځان لا کوي او مدارس والا دې په اصلاح کې کوششونه کوي. هر مسلمان هر سپینګیری چې دا اصلاحګانې وشي او روغې وشي او خلکو کې مینه او محبت پیدا شي د الله د رضا ده. میانه کې بالکل د تعالی او سره خوا کې غټ مسجد دی ابراهیم خیلو کې، دلته یو دوه فریقونو په منځ کې ډیره غټه دښمني وه، هغه په دوستۍ کې بدله شوې ده. خوشحالۍ ورځ ده. جرګې والا ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ منځ کې دا روغه وکړه او الله دې داسې د نورو خلکو هم دا روغې وکړي. الحمدلله علماء کرامو کردار بس ټولو ته معلوم دی چې موږ د ورمړو اوسېدونکي یو او په ورمړو کې الحمدلله تکړه علما داسې شته چې هغوی د دغې د خپل امامت نه د خپل درس او تدریس نه علاوه په کلي کې په ورمړو کې چې څومره بدۍ دي الحمدلله په دې کې کوششونه کوي د دې د بدۍ د ختمولو دپاره او علماء کرام الحمدلله لګي دي. نو علما ورسره خپل درس او تدریس هم جاري ساتي، خپل امامت هم کوي او الحمدلله د مسلمانانو د کورونو جوړولو کوشش هم کوي. زما ذهن کې یو سوال چلیږي که چېرې جج او منبر خپل صحیح طریقې سره کار شروع کړو لکه تاسو چې واقعي زه وایم چې امن برقرارېدا ناممکنه نه دي. انشاءالله په دې سره به واقعي چې کله د جومات نه منبر نه، ځکه منبر داسې څیز دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو وخت منبر هم و، د مسجد نبوي شریف امام هم پخپله و، په عیدګاه کې هم پخپله امام و، خو کله به د جهاد ځای راغو نو بیا به په میدان جهاد کې پخپله کمانډر هم و، د جهاد کمانډ به هم کولو. نو دې وجې نه الحمدلله د منبر علماء کرام داسې پکار دي چې هغوی په هر میدان کې خپل خدمات کولی شي، ښکاره کولی شي. دا راته ووایه دې جرګې کې سرسونه کم مشرانو او دې کې مړي او دغه فیصله الحمدلله په دې کې د دواړو فریقو نه مړي شوي او زخمیان هم پکې شوي. الحمدلله بس په دې کې دواړو فریقو قرباني ورکړه او یو بل یې معاف کړل او ورورولۍ سره دا دښمني الحمدلله بدله کړه. موږ ډېره شکریا ادا کوو د جرګې د ټول کلي د ټولو جرګې شکریا ادا کوو. بس خبره نشته، بس موږ ورونه بخلي مدي کلام خدای قرآن خي کم فریقین دي هغې خبرې هم واورېدلې او هغوی ټولو یو خبره وکړه چې قلم امن دی، خوشحالي ده، ترقي ده
او ټوپک بربادي ده، تیاره ده، تباهي ده. خپلو بچو له قلم په لاس کې ورکوي.